بسم الله الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ستاسو رب وایي چې زمانه غواړئ زه به ستاسو دعا قبلوم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بېشکه هغه خلک چې هغوی زما د عبادت نه روګرداني کوي، زما عبادت نه تکبر کوي، مخ اړوي، سيدخلون جهنم داخلان، قریب به دغه خلک ذلیله کېږي او جهنم کې به داخلېږي. عزتمند دعا څه څیز دی؟ دعا دا ده چې انسان خپل ټول حاجتونه او خپل ټول ضروریات او خپل ټول مسائل، خپل ټول مشکلات، خپل ټول مصیبتونه الله پاک مخې ته کېږي او د الله پاک مخې ته کېږدي او د الله نه غواړي چې الله زما دا ضرورت پوره کړي، زما دا حاجت پوره کړي، زما دا مسله حل کړي. دعا یو عبادت دی او کم کس چې دا عبادت کوي الله پاک د دې عبادت په کولو باندې خوشحالیږي، او کم کس چې دا عبادت نه کوي الله پاک خفه کېږي. دیو جن الله جل شانه فرمایي اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، چې زه د داعی دعوت ضرور قبلوم هر کله چې هغه زمانه غواړي. څوک چې زمانه دعا غواړي زه به د هغه دعا ضرور قبلوم. نو کم چې مناسب دعاګانې دي هغه الله پاک د بنده خامخا قبلوي، کم کې چې د بنده دنیاوي یا اخروي فایدې، او کم چې نامناسب دعاګانې دي نو هغه بیا الله پاک نه قبلوي، چې په کم کې د بنده نه دنیاوي فایدې او نه اخروي فایدې. د الله پاک د ذات نه غوښتل پکار دي، زموږ حاجتونه، زموږ مسایل، زموږ مصیبتونه به ټول الله پاک حل کوي. بل ځای کې الله جل شانه فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه، هغه ذات چې هغه د مضطر دعا قبلوي. مضطر هغه کس ته ویل کېږي چې د هغه په یو ځای کې نظر وي چې زما کار به پلان کې وکړي، زما کار به پلان کې ځای کې وشي، ما دا مسله به پلان کې حل کړي، زما دا مسله به پلان کې ځای کې حل شي، ما ته دا مشکل دی، دا مصیبت دی. نو کله د یو کس دروازې ته ځي، کله د بل کس دروازې ته چې دلته به زما دا کار وشي، او هلته کې د هغه بنده هغه کار ونه شي نو هغه ناامیده شي، نو ده ته مضطر وایي. نو دی بیا راشي الله پاک ته ودرېږي، الله پاک ته ژاړي چې یا الله دا مسله مې حل کړي، یا الله دا مشکل مې حل کړي، یا الله دا مصیبت دی دا رانه لرې کړي، یا الله دا ضرورت مې دی دا راله پوره کړي. نو الله پاک د دې کس دعا ضرور قبلوي، ځکه د دعا د اخلاص په کامله درجه کې اوس د ده بل هېڅوک نشته دی د الله نه علاوه. نو الله پاک د دې بنده دعا ضرور قبلوي. نو عزتمندو په احادیثو مبارکو کې هم د دعا ډېر زیات اهمیت راغلی دی چې د الله پاک نه غواړئ. مونږ او تاسو د الله نه غوښتل پکار دي. یو وړه غوندې واقعه درته بیانوم. احمد بن ابي غالب دا د شپږمې صدۍ هجرۍ یو بزرګ تېر شوی دی، خلک به د ده دربار ته راتلل او د دعا درخواست به ورته خلکو کو، او ډېر ښه خلک به د ده په دربار کې ناست و، ذکر او فکر به شروع. یو پیره د ده دربار ته یو کس راغی او ده ته وایي چې یاره پلانکې کار مې دی، زما پلانکې څیز راته ضرورت دی، او ته پلانکې ته ووایې چې زما دا کار وکړي، دغه ضرورت مې پوره کړي. دی ورته وایي چې راځه ودرېږه ما سره. دواړه کسان ودرېدل، دا بزرګ هم ودرېد او بل کس هم ځان سره ودرو، او ورته وایي چې راځه دواړه مونځ کوو، زه به هم 2 رکعته وکړم او ته هم 2 رکعته وکړه، او د الله نه به وغواړو، ځکه د الله پاک در هر وخت کلاوت